مونږ ستاسو دغه جذبې ته سلام کوو. دونه په ګڼ تعداد باندې تاسو راغلي یې. یقینا ستاسو په زړونو کې د قرآن سره د قرآن عظمت پروت دی، د رسول الله مبارک د عظمت پروت دی، او د اسلام او د دین هر یو چې کوم شاعر دي دغه ټولو شاعرو عظمت پروت دی. نو تاسو دلته راغلي یې، راجمع شوي د دغه کفارو، د دغه بېدینه خلکو، د دغه منافقینو خلکو چې کوم د مسلمانانو عزایم کمزوري کول غواړي. څنګه چې مفتي صاحب ووی چې زمونږ د چارسدي خاوره ډېره زرخیزه خاوره ده، زمونږ د چارسدي په خاوره باندې زمونږ د چارسدي د خلکو په زړونو کې د اسلام او د دین یو اهمیت، یو غیرت پروت دی. هغه اهمیت او غیرت هغې خرابول غواړي، هغه هغې چلنج کول غواړي. خو انشاءالله دوی په دغه عزایمو کې نه کامیابیږي. او زه چونکې میزبان یم دلته ډېر ګڼ میلمانه را روان دي او راغلي دي، هغې ته د خبرو خپله موقع ورکوم. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. مسلمان د زړه نه وینې اساسي، هر یو مسلمان زړه چې کوم دی زخمی شوی دی. نن اغیار منګه د سویډن د هغې مذمتونه کول او منګه د کفارو نه ګیلې کولې، خو لیکن اغیار زما د پښتنو معاشره ته دومره نږدې راغلی دی چې نن د کلیاس د دې پښتني او غیرتمندې خاوره باندې هم زما د قرآن بې حرمتي کېږي. دې وجې نه نن منګه د عالمي مجلس دا مسلمانان راغونډ شوي یو. موږ د چا خلاف احتجاج نه کوو، موږ د انتظامي نه ګیله نه کوو، خو لیکن موږ اجتماعي طور باندې د خپل غم او د غصې اظهار کوو. الله جل شانه ته لاسونه پورته کوو. او الله هغه پاکستان چې د لا اله الا الله په نامه باندې جوړو، هغه پاکستان چې په هغې کې زموږ د بشرانو وینې توی شوې، نن په هغه پاکستان کې زما قرآن محفوظ نه دی، په هغې ځمکه باندې زما د نبي صلی الله علیه وسلم حرمت او عزت محفوظ نه دی. عزتمند مسلمانانو وروڼو، منګه نن د الله جل شانه په دربار کې ټول دا واده کوو ما سره لاسونه پورته کې. من به دغې خلکو له جواب په داسې انداز کې ورکوو د هر یو کور نه به انشاءالله حافظ قرآن وباسو انشاءالله العظیم. هر یو کور کې به انشاءالله د حضور علیه الصلاة والسلام عاشق پیدا کوو انشاءالله العظیم. وخت مختصر دی، خبرې ډېرې په زړه دي، خو مشران ډېر دي. خو لیکن منګه دا یو خبره د تحصیل چارسدي د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت د ذمه دار په حیثیت باندې کول غواړم. انتظامیه اگر چې موږ سره ولاړه ده، الحمدلله په خپل مدعیت کې هغې اف آی آر درج کړی دی، خو لیکن بیا هم دا لوی جمع غفیر دا ګورې دې علماو کنټرول کړی دی. دې ته چې کوم دی نو دې سد باب والی دی او د هغې تنګي او د مندړي هغه واقع چې کوم دی نو هغه هم ستاسو مخې ته د دې نه مخکې چې کوم دی په ګیدړ کلي کې هم داسې واقع کال مخکې راغلې ده، لیکن د یو ملزم او مجرم هم تر اوسه پورې ونه نیوی شو. موږ د انتظامي رونو ته وایو تاسو مسلمانان یې، موږ هم مسلمانان یو. کیدای شي تاسو زموږ نه زیات په دې باندې خفه یې، کیدای شي ستاسو زړونه په دې باندې زیات درد کوي، خو لیکن موږ ته به د دې مجرم چې کوم دی هغه خامخا چې کوم دی مخې ته راولې دا مطالبه تاسو منئ که نه منئ؟ لاس اوچت کړئ. که درې څلور ورځو کې د دې څه نتیجه راونه وته بیا به موږ مشوره کوو او بیا به د دې ځای په ځای موږ د تحصیل چوک ته انشاءالله وځو، هلته به مظاهره کوو. داسې هم خوښه ده که نه هم ده خوښه؟ واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. نن چې دا کوم احتجاجي مظاهره ده، ټولو ملګرو ته معلومه ده چې دوه دلخراش واقعات په دې څو ورځو کې هغه رونما شو مخې ته راغلي. یو خو د مسلمانانو د اختر په ورځ باندې په سویډن کې د قرآن بې حرمتي هغه وشوه. مونږ چې کوم دی د احتجاج حکومت ته م ریکارډ کوو چې تاسو د سویډن خلاف یو ایکشن چې کوم دی هغه واخلئ او د هغوی سفیر چې کوم دی ملک بدر کې. او د دې نه علاوه زموږ په دې عظیمه خاوره په چارسده باندې او د کلیاس د مسلمانانو په خاوره باندې د قرآن بې حرمتي هغه شوې ده. عجیبه خبره دا ده چې قرآن څونه د امن د محبت درس هغه ورکوي، داسې په دنیا کې هیڅ کتاب نه ورکوي او نه به چاته کې ورکوي. قرآن چې په کوم پیغمبر باندې نازل شوی دی هغه پیغمبر رحمت للعالمین دی، هغه پیغمبر د هر چا لپاره رحمت دی، هغه پیغمبر یوازې انسان لپاره نه
مسلمان لپاره نه د زناورو لپاره هم رحمت چې کوم دی الله پاک هغه رالیږلی دی. دونه بهترین قرآن، دونه بهترین کتاب په دونه بهترین پیغمبر باندې الله جل شانه هغه نازل کړی دی چې سراپا رحمت دی. لیکن پته نه لګېږي خلکو ته ولې دک او تکلیف زمونږ د مذهب، زمونږ د اسلام، زمونږ د قرآن، زمونږ د پیغمبر نه چې کوم دی هغه ملاویږي. خو ماشاءالله نن دې پښتنو مسلمانانو را وښودله که چېرته کې یو طرف ته کفار د قرآن بې حرمتي کوي، بل طرف ته زمونږ مسلمانان پای باندې خپل سرونو شیندلو ته چې کوم دی هغه تیار دي. او انشاءالله مونږ پرامن خلک یو، زمونږ پرامن احتجاج وي. مونږ د انتظامی نه چې کوم دی هم دا مطالبه کوو څنګه چې سید قاري صاحب وفرمایل چې مونږ ته دا ملزمان چې کوم دي تاسو ګرفتار کړئ، دوی ته سزا ورکړئ چې کله یو ملزم ته سزا میلو شي آینده چې کوم دي داسې حرکت بیا څوک نشي کولی. زما عزتمندو، زما د انتظامی نه مطالبه ده چې تاسو دا ملزمان چې کوم دی زر تزره ګرفتار کړئ او دا چې کوم دی د میډیا ته مخې ته راولئ او دې چې کوم دی سزا ورکړئ. انشاءالله به تر قیامته پورې څوک داسې چې کوم دی جرأت هغه ونه کړي. او د دې نه علاوه چې هر یو کس کوم سړی د قرآن بې حرمتي کوي یو طرف ته، مونږ به انشاءالله خپل بچي قرآن ته کینو، قرآن به ورته ښایو، حافظان به جوړه به کوو که نه انشاءالله. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. د کلیاس ډېرو غیرتمندو په دین اسلام باندې مینو، په قرآن باندې ځان قربانولو والا، زه درته یو خبره کوم، بل محمد بن قاسم نه راځي، محمود غزنوي بل نه راځي، طارق بن زیاد بل نه راځي. دا کار زما او ستا په ذمه دی. انشاءالله العزیز د دې تپوس په موږ کوو. الله پاک دا قرآن نازل کړی دی او هغه دا وعده کړې ده قرآن پاک کې آیات دی چې د دې حفاظت به الله پاک په خپله کوي. خو موت علی هم لاس پې را کړي دي، موت علی هم شعور را کړی دی. موږ نه به تپوس کېږي، ډېرې خبرې نه کوم، خو انشاءالله چې هر قسمه قرباني راغله انشاءالله دې علماو پسې به یو. که په دې باندې کار ونه شو، انتظامیه خو موږ سره ولاړه ده، خو بار بار دغه فعل، دا قبیح فعل دا وشو، څو ځایونو کې خلک گرفتار نشو. که فرض کا دا سړی هم گرفتار نشو، دغه چې کوم ظالم دی، نو انشاءالله مولانا صاحب خو یاد کړه چې چوک، او انشاءالله زه چوک نه یادوم، دې پسې به بیا موږ موټروی بندو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. د نور ځل په شان چې کوم خلک ګستاخي وکړي او هغه موږ له په لاس را نشي انتظامي، له دا ځل انشاءالله زموږ امید دی چې انشاءالله دا مجرم، دا کافر به انشاءالله دا به نیسي او دا به د قوم ته مخامخ کوي انشاءالله العزیز. عزتمندو، زموږ مشر موجود دی، تاسو ته زه د یو میاشتې مختصر یو کارګزاري بیانوم چې په 400 کې دا بیګانه چې کومه سانحه شوې ده دا لومبۍ نه ده. په دې میاشت کې 3 اټیکه په 400 باندې وشو. 3 اټیکه، یو اټیک یو د اختر نه مخکې په دې سبزي منډۍ کې یو قادیاني د 12 کالو راځي او دلته د هغه د پیغمبر ګستاخ دی او دې راځي دلته کې کاروبار د مسلمان په نوم باندې کوي. مرګرو د مجلس ته پته ولګېده، الحمدلله هغه په ضلع 400 باندې بند کو. یو دغه کاروی وشوه په دغې 20 ورځو کې. بل د 400 په چوک کې د دې نه څوک خبر نه دي، د 400 په چوک کې د غټ اختر نه یو 10 ورځې مخکې دغه ړومبې دویم دکان کې یو زنانه راله او هغه زنانه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په شان کې ګستاخي وکړه. هغه ځای کې ګاک او دکاندار دواړه دې خبرې ګواو. ما تیارینګ وکړو، زه په جومات کې څومره زما جومات نږدې دی، 8 منټه کې زه رالم، خو چې زه په لار راتلم ما انتظامیې ته رنګ وکړو. الحمدلله پولیس هم موجود و. هغه زنانه موږ ونیوله او پولیس ته حواله کړه او تقریبا 4 غنټې موږ په سیټي تاڼه کې تیر کړل. ډي پي او صاحب راغلو او نورم عمله راغلی وه او هغې باندې اف آی آر وشو. یو تاریخ پکې وشو، بل تاریخ په 3 باندې دی. دا په 400 کې دا سانحه هم وشوه او یو دا بیګانه ده. نو عزتمندو دې نه مخکې هم شوي دي. دا د څه دپاره کېږي؟ د دې دپاره کېږي چې د پاکستان امن خراب کړي، مسلمانان په خپلو کې منتشر شي او توړ پوړ پیدا کړي. خو موږ پرامن خلک یو. سهار ما د ډي سي پي صاحب یو خبره وکړه چې احتجاج کوئ خو دا پرامن کوئ. ما هغې ته یو په خپل اجلاس کې موږ دا خبره وکړه چې الحمدلله کله چې آسیا ملعونه رها شوه په پاکستان کې 25 میلیون مارچ داسې شوي دي
تر د قیامته پورې داسې خلک جمع غفیر چرته هم نه دي راغونډ شوي لکه دغه 25 میلیون مارچ چې الحمدلله علما کرامو کړي دي. په دغه کې یو ګمله هم نه ده ماته شوې. دا د امن پیغام موږ ورکړی دی. دلته په 400 کې چې دا 3 سانحې رالې الحمدلله په هغه ورځ باندې هم ډي سي پي صاحب او ډي پي او صاحب زما ډېره شکریه ادا کړه چې ستاسو علما کرامو موږ سره ډېر زیات تعاون دی. نو موږ تعاون کوو الحمدلله په هر ځای کې. پاکستان دا زموږ خاوره ده، دا د مسلمانانو خاوره ده. په دې باندې موږ بدامني نه غواړو. موږ د امن پیغام ورکوو. دا کتاب د امن کتاب دی. قرآن د امن کتاب دی. قرآن یوازې د مسلمانانو د تحفظ دپاره نه دی بلکې د تورات او زبور انجیل ذمواري هم قرآن اخیستې ده. الله جل جلاله قرآن عظیم شان کې فرمایي آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم. الله جل جلاله دغه یهود او نصارا ته چیلنج ورکوي چې دا کتاب قرآن عظیم د تورات هم دا هغې قایل دی، د هغې تصدیق کوونکي دی، دا زبور تصدیق کوونکي دا قرآن عظیم شان دی. په قرآن کې ډېر آیاتونو کې دا خبره راغلې ده چې قرآن د تورات او د زبور د عیسایانو د کتاب د زبور د تورات د انجیل د هغې تصدیق کړی دی. مونږ خو د امن کتاب دی، د ستاسو د هغې کتاب چې هغه تحریف شده دی نن سبا، خو موږ په دې باندې ایمان راوړو. قرآن کې الله فرمایي والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. قرآن عظیم شان گواه دی چې په کتاب باندې قرآن باندې هم ایمان موږ وروړو، تورات او زبور انجیل باندې هم وروړو. موږ تنګ نظره نه یو. تنګ نظره دغه مغرب خلک دي، تنګ نظره دغه یهود او نصارا دي. موږ د امن پیغامونه کوو. که تاسو ډېر مسلمانانو کې اشتغال پیدا کړئ الحمدلله د مسلمانانو د پاکستان د عوامو واګې دا د علماو په لاس کې دي، دا د علماو په لاس کې دي. د دې نرم قیادت علما کوي، پرون هم کړی دی، سبا هم کوي. که ډېر زیات اشتغال ورکړې موږ د نورو خلکو په شانتې نه یو. زموږ کارکنان زموږ مسلمانان دا د علماو په اواز باندې لبیک کوي. دا چې کوم دی د امن پیغام ورکوي. نن تاسو وګورئ دا بازار څومره ډک دی، څومره پورې چې نظر لګي دا عوام ولاړ دي، خو چېرته د چا نقصان یې نه دی کړی. دا مخکې موږ نقصان نه کوو، اوس هم نه کوو. نو موږ انتظامیې ته دا خبره کوو چې موږ د دې د امن پیغام ورکړی دی. په 400 کې یو 3-4 کاله مخکې په دې پړانګو په تاڼه کې یو واقعه راغله. د انتظامیو دا ملګري دې نه خبر دي. یو کس د ابراهیم علیه السلام او د عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها په شان کې ګستاخي وکړه. تاسو کتل چې تاڼه ټوله ډکه وه، څوک د هغې مخې له نه راتلل. په هغه وخت کې ډي پي او صاحب شعیب خان هغه هم چې کوم دی شاته شوي وو او موږ علما کرام په سب کې ړومبې ولاړ وو، لاسونه هم نیولي وو. خو هغې هم تاڼه هم بچ کړې ده، هم انتظامیه هم د علماو بچ کړې ده. تر دې چې زموږ بوډا عالم دین مفتي عبدالله شاه صاحب دامت برکاتهم العالیه د شپې 1 بجه موږ راوستو. په تاڼه کې بیان ورته وکړو. هغه عوام چې کوم دی لاړل. نو موږ د امن پیغام ورکوو. موږ چې کوم دی تنګ نظره نه یو د دغه یهودو د نصاراو په شانتې. نو زه د خپلو کارکنانو ته چې انتظامیه رانه خفه نه شي، کنې قسم په خدای که تاسو ته مړه کېږي چې تاسو لی درکو. که عمومون ته د دی د ګریبتارۍ نه مخکې نو زما نمبر ځان سره کې والله کې دی ته حواله کو. سبق ټوله ورکوو انشاءالله. داسې سبق ټوله ورکوو چې دی بیا یاد وساتي. موږ د امن خلک یو، موږ د امن خلک یو. خو چې زمونږ د مور خور په لوپټو صادر باندې څوک رادانګي بیا موږ د امن خلک نه یو. زمونږ په قرآن باندې چې د پاسې یو سړی خپېږ دی موږ د امن خلک بیا نه یو. د هغه سړي دپاره به موږ بیا داسې کردار ورسره کوو انشاءالله چې بچو ته به بیا نصیحت کوي، بچي به هم یاد ساتي. خو دا یو خبره ده زما له الحمدلله د دې علماو طلبو ملګرو په مخ کې زه په دې باندې د الله شکر ادا کوم چې د فتنې چې کومې راځي په هغې باندې الحمدلله ما له د خبرداري خدای پاک توفیق راکړی دی. په دې زما ذهن ډېر ښه کار کوي. داسې قسمه خلک انتشار د دې دپاره جوړوي چې د مسلمانانو په خپل منځ کې افراتفري جوړه شي. که انتظامیې ته را سړی حواله شو، دی پیشه او د دی کار پیشه که موږ ته حواله شو نو انشاءالله موږ به بیا ډېر انتشار نه جوړو، هم د دغه ځای پورې به محدود ساتو. لکه څرنګه چې په کاټلن کې یو سړي ګستاخي وکړه چا سمل قرآن کو، خو یو سړی او بس لاړو. ما ته چا وي هسې نه د هغه نیت بل شانو. مې خدای سره د خپل حساب کتاب کوي د هغه نیت خو موږ نه یو ذموار. دی سړي ګستاخي کړې ده، غلط کار یې کړی دی،
او مونږ ستاسو مخ کې خطاب نه کوو فریاد کوو یقین وکړئ چې مونږ په دې وخت کې بې وسه یو چې چا کره مړ وشي د چا د کور بې عزتي وشي په چا باندې مړه بس په خولې مې هغه الفاظ نه راځي داسې قسمه کار چا سره وشي نو هغه خطاب نه کوي فریاد کوي زما د الله په ذات قسمي په دې ټیم کې مونږ ته ځان ډېر مجبور ښکاري ډېر راته ځان کمزور ښکاري او الله پاک جل جلاله دې راله توفیق راکړي خدای دې راله وس راکړي چې موږ ته په خپل لاس باندې تپوس وکړو انتظامیه والا تم وایو انشاءالله زمونږ عمر غیرت په دې کې هم د خپاخه مسلمانان دي مې حواله کوي سوال درته کوو چې ویني سه سیټ کې ختمې کې میلې کې جیلونو ته چې سار له خلک ضمانتونه کوي سار له خلک ملاقاتونه کوي او دا یو خبر هم درته کومه که د داسې سړي کیس چوکو د داسې سړي ملاقات او ضمانت چوکو نو هغه به مو د ده په شانتې دشمن وي انشاءالله العزیز زمونږ به همدغه شانتې دشمن وي داسې نه ده چې موږ دا یو سړي دشمن دی او ده پسې شاته چې څوک دي زمونږ دشمنان نه دي دغه شان مو دشمنان دي بل یو خبره درته کومه ستاسو غیرت چیلنج شو ستاسو په عزت باندې حمله وشوه خو دې پسې شاته یو کار پروت دی هغه خلک ستاسو د زړه نه د قرآن مینه نشي اوښکې ستاسو د بچو د زړه نه د قرآن مینه نشي اوښکې دا ناس خلک عهد وکړي چې موږ به د قرآن په تعلیماتو باندې عمل کوو عهد دی که عهد نه دی د قرآن په تعلیماتو باندې به عمل کوو او د دې علماو طلبو سره به انشاءالله په میدان کې ولاړ یو یو ناشنا خبره راته کوم خلک چې چتا احتجاج وی مولا چته دی که چېرې د ناموس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ودرېدل وی مولا چته دی که د قرآن د تقدس د تحفظ دپاره خلک راجمع کېږي ویله که د پلان کې کلي مولا څه شو پلان کې مولا خو مذمت اونکو ملګرو دا یو خبره درته کومه څرنګه چې د دین د دفاع تمه د علماو نه ساتئ څرنګه چې دا تمه تاسو له علماو نه ساتئ چې دا د غیرت پښتوکار علما کولی شي تاسو هم ځان کې غیرت پیدا کړئ بیا په دې علماو طلبو پسې ودرېږئ ورپسې خپل په ایماندارۍ باندې د دې خپلو مشرانو لمن به نه پرېږدئ ما ته یو کس ووي ولې تاسو د دین ټیکهداران یاستو ما ورته یې ساده ګله علما د انبیاو وارثان دي او په وراثت کې چې چاته څه شی پاتې شي نو هغه د هغې ذمهوار ني نو که ته ورته اوس ټیکهدار وې او که زمیوار ورته وې او که څوکیدار ورته وې خو به هر حال دا ډیوټي ذمهواري موږ ته حواله شوې ده او دا به کوو د قرآن د حفاظت دپاره به کوشش کوو ګوره یو خبره ته کومه دوړو وهلې قرآن مجیدونه زموږ او ستاسو په کورونو کې شته که نشته د هغې نه دوړې وسنډې او بیا د دې خپل زړه نه دوړې وسنډې د خدای کتاب خپلې سینې ته رانږدې کې او بیا هم دا اعلان کوم چې د الله په ذات مې د قسمي که ما ته دا سړی مخامخ شو نو دا مې ایمان دی که پرېږدم څو پیرې زه جیل ته تللی یم څو پیرې را باندې پرچې کټ شوي دي تاسو هم د خدای نه سوال وکړئ اوس هم کوم چې د پیغمبر علیه السلام په ناموس او د قرآن په تقدس او حفاظت باندې د الله موږ باندې یو پرچه کټ کړي کټ دي شي را باندې والله چې د خدای نه سوال کوو چې پرېږده چې دا یو پرچم ځان سره یو سو چې خدای ستا د قرآن دپاره ستا د پیغمبر د ناموس دپاره مو جیل خوړلی دي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین